أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حوس په موږ د سوره بقره 51 نمبر آیات نواله 54 نمبر آیات پورې بوایو. بسم الله الرحمن الرحیم. وإذ او کلا وعدنا وعده واغستلا مونږه موسی علیه السلام نه 40 د سلويختو لیلتن شپو ثم بیا اتخذتم ونیولو تاسو العجلا لوسخه مطلب په عبادت سره کنه په عبادت سره یې سخه ونیولو اتخذتم ونیولو په عبادت سره العجلا سخه من بعده پس ردینا انتم چې تاسو لکه د موسی علیه السلام نه پس کنه وانتم او یې تاسو ظالمون ظالم. دا بنی اسرائیل چې دین دوی کله د مصر نه راووتل د موسی علیه السلام سره هغه کوم دریا چې دنو هغه لکه هغه نه واوړېدله وادي سینا دا کې صحرا ته لاړله نو الله رب العالمین موسی علیه السلام راوغوښتلو کوه تور ته راوغوښتلو د تورات ورکولو لپاره تورات ورکو کنه د شریعت ورته ښودلو چې د خلکو لکه هدایت څنګه ورکړي. نو موسی علیه السلام چې کله تلو نو هغه خپل ورور هارون علیه السلام هغه په دوی باندې مشر جوړ کړ چې تر دې خیال ساته او زما کوه تور ته. نو کله چې موسی علیه السلام لاړلو کوه تور ته نو دا بنی اسرائیل دی چې دی نو دوی د یو لکه سخی ونیولو په عبادت سره د سخی عبادت یې شروع کړلو. ردینا مخکې ردوی دا کم ګاونډي دغه چې یو که نه ملکونه چې یو مصر شولو او یو کنعان شولو دی به دغه کوله د غوا عبادت په دوی کولو د غوا عبادت په دوی کولو د یوسف علیه السلام دغه قوم او که نه د دوی د موسی علیه السلام په دور کې کله د هغې نه پس لکه دوی معنې زوال راغی د بد اخلاقه شوله دي الله دغه لاره یې پرېښودله نو دوی د غواګانو دغه شروع کو دغه قبیله دا کم قبطیان چې دوی د غوا عبادت به یې کولو. نو دوی خو د بنی اسرائیل چې دي نو دا خو خپل غلامان جوړ کړي نو دا بنی اسرائیل لکه دوی سره به د اوسېدو په دې دغه کې دوی هم لکه دوی ته به یې کتل چې دوی د غوا عبادت کوي نو دوی په زړه کې هم د غوا عزت پیدا شو او دوی هم د غوا عبادت شروع کړو. نو ردې نه پس چې کله دوی لاړله دغه ته د مصر نه لاړله نو ردوی په وخت کې دا رواجو لکه اوس څنګه مونږ چې چېرته ځو نو د یو بل نه اکثره شیزونه واخلو چې راکړه دا به زه واچم او واپس راشم بیا به یې درکړمه. نو دغه شان ردوی په دې کله چې دوی د فرعونیانو سره و که نه مصر کې و نو دوی د فرعونیانو نه کم قطبیان دي چې دي نه یې دغه واخیستله قبطیان ردی نه کالي واغستو پخوا به لکه سړو هم کالي اچولو. نو ردوی خوشحالی ورځ به اختر مختر څه به یې و نو هغې له یې واغېستلو چې مونږ دا واچو بیا به یې درکړو. نو بیا خو د هغې نه پس لکه دوی لاړله هجرت یې وکړو موسی علیه السلام بوتلله او دغه چې دي فرعونیان دوی خو غرق شوه په اوبو کې
دوی چې په اوبو کې غرق شو نو بیا دوی چې کوم وخت کې تلله د موسی علیه السلام سره د بني اسرائیل تلله نو په دې بني اسرائیلو کې لکه یو کس و جادوګر و سامري که نه څوک وایي چې لکه زرګر و لکه جادوګر هم و او څوک وایي چې لکه صرف جادوګر و سامري نوم و نو د ورسره هم لاړلو نو کله چې موسی علیه السلام کوه طور ته تللی نو د سامري د ټولو خلکو ته بني اسرائیل دې ته یې وی چې لکه مونږ چې دا کم کالي دغه کړی دی اخیستلی دی نو دا خو غلطه خبره ده دا خو د هغوی کالي و نو مونږ له نه ده په کار لکه دا خو ګناه ده چې مونږ یې اچوو نو هغوی ورته وی چې څه وسر مونږ وکړو نو د سامري ورته وی چې ما له یې راوړی که نه نو د سامري له یې راوړلو نو دا هغه کالي ټول ولیکو او یو سخیت یې جوړ کړلو بعضې وایي چې د سخي کې لکه دننه د جبرائیل علیه السلام د خپو خاوره واچول لکه کم وخت کې چې د فرعونیان غرق کېدله نو جبرائیل علیه السلام کم اس چې نو هغې چې به چېرته قدم کېښودو نو د هغې لاندې نه به هغه ځمکه چې ده نو هغه به داسې زرغون کېده به کې به هغه شینکي دغه بوټي به پکې راخته که نه کبل شان به پکې راخته نو د سامري دا خو جادوګر و لکه الله ازمایش و پې ده به لیدله الله به ورته ښووله نو دا غزم خاوره موټی خاوره راواغېستو په هغې دغه کې واچوه په هغې سخي کې یا بعضې لکه دا چې هوا به چلېدله کله چې دا سخی جوړ کړو په صحرا کې نو چې هوا به کله چلېدل نو په دې هغه هوا به داسې په دې دغه کې تېرېدله په دې سخي کې نو اواز شان به ترې وتلو نو دا سامري چې دی نو دا د خلکو ته وایي بني اسرائیلو ته چې موسی علیه السلام خو غلط شوی دی او زمونږ خدای چې دی نو دا سخی چې دی نو دا زمونږ خدای دی ردی عبادت شروع کړئ نو هارون علیه السلام خو لکه ډېر کوششونه وکړه دې ردې دغه نه منې کولی چې مه کوئ دا شرک دی ظلم دی خو دوی په خپل لکه دغه کې دومره ډېر تلي وو په دې شرک کې دومره ډېر تلي چې دوی د هارون علیه السلام قتلولو کوشش هم وکړلو نو بیا ته هارون علیه السلام دته بیا په قلاره شولو او دوی چې دی نو دغه عبادت یې شروع کړو بیا مخکې ثم بیا عفونا معافي وکړه مونږه عنکم تاسو ته من بعد پس ذالک ردې کارنا لعلکم د پار ردې تشکرون چې تاسو شکر گزاره شئ شکر وباسئ لکه ردون غټ شرک ظلم نه پس بیا لکه الله رب العالمین ورته دا خپل بل نعمت ورته وایي که نه چې دومره تاسو غټ ظلم وکړو د هغې نه پس بیا ما تاسو مې معاف کړللی د دې دپاره چې تاسو شکر ګزاره شئ وإذ او کله آتینا چې ورکو مونږه موسی علیه السلام ته الکتاب کتاب مطلب تورات والفرقان او فرقان مطلب حق او باطل جدا کولو والا لعلکم د پاره دې تهتدون چې تاسو هدایت واخلئ هدایت یاب شئ بعضې مفسرین وایي لکه هغه نو معجزې یادې که نه کوم چې موسی علیه السلام ته ورکړی شوي وي هغه یادوي چې هغه لکه حق او باطل او بعضې دا چې دا کم تورات چې وله ورکړی نو په دې کې ورته لکه د حق او باطل جدا کول مطلب هدایت یې ورته ښودلی و اوس د موسی علیه السلام چې کله کوه طور ته تللی و نو دا خو دور د نبی علیه السلام د وخت نه لکه ډېر مدې پکې تېرې شوې وې که نه
څومره هزار سال مخکې لکه دا دغه واقعه تېره شوې وه، خو دلته کې په قرآن پاک کې ردې دپاره لکه دا دغه راویستلی آیات راویستلی دی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دور کې چې کوم یهودیان بني اسرائیل دي که نه هغوی ته پکې نصیحت دی چېرې تاسو شرک شروع نه کوئ، څنګه چې لکه مخکینو خلکو شرک دغه کړی و، او زموږ دپاره زموږ کوم اوسنی دور خلک چې دي نو د دوی دپاره که نه چې تاسو شرک شروع کوئ او شرک لکه هر څه راځي که نه باباګانو له تلو هم راځي او دا تعویضونه جادو مادو کول دا هم دی که جادو کول او دا خو هر چا ته پته څوک چې جادو کوي نو هغوی نه 40 ورځې ایمان ځي، مطلب هغه د کافرانو په زمره کې راځي. الله دې موږ هر قسم غلط کارونه په امن کې وساتي. نو خو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دور کم یهودیان بني اسرائیل چې وو نو دوی د مشرکانو نه مخکې شوله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مخالفت کې، د هغې مخالفت کې د مشرکانو نه دوی مخکې شوله او د قرآن یې نه منلو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه یې نه منلو. مطلب ډېر بدنصیبې قوم و که نه دا بني اسرائیل ډېر بدنصیبې قوم دی. وَإِذْ قَالَ او کله چې ووی موسی علیه السلام د قومه خپل قوم ته یا قوم ای زما قومه انکم بېشکه تاسو ظلمتم ظلم کړی دی انفسکم په خپل نفسونو باندې باتخاذکم العجله دا چې تاسو ونیولو سخې په عبادت سره، باتخاذکم دا چې ونیولو تاسو العجله سخې لکه په عبادت سره سخې ونیولو، فتوبو پس توبه وباسئ الی طرف ته بارئکم خپل خالق طرف ته، یا بارئو لکه دا د الله نوم دی او دلته کې مطلب بارئکم تخلیق کنه چا چې جوړ کړی یې تاسو، نو دا ځکه راغی لکه دا سخې چې دی نو دا خو دوی په خپله باندې په خپل سترګو مخې ته دوی جوړ کړی دی، نه مخکې دوی پیدا شوي دي. نو موسی علیه السلام ورته وایي چې هغې رب طرف ته توبه وباسئ چې کوم تاسو جوړ کړي یې، تاسو یې پیدا کړي یې، تخلیق یې کړی دی ستاسو، هغه طرف ته توبه وباسئ. فقتلو پس قتل کوئ انفسکم نفسونه خپل. دلته بس وایي چې کله موسی علیه السلام راغی دوی خو ډېر غټ شرک مبتلا شوي نو دوی ته لکه دا سزا دغه شوه چې لکه دوی ته الله رب العالمین وی تاسو یو بل قتل کوئ. بعض مفسرین وی هغې لیکي چې دوی کله د قتلولو اراده وکړله نو الله رب العالمین د طرفه ورته دغه وشو معافي وشوله نو دوی الله رب العالمین معاف کړه که نه. او بعضې مفسرین وایي چې دوی باندې الله رب العالمین تیاره راویستله چې دوی په لکه یو بل ته په زړه کې رحم نه راځي نو په زرګاو دوی د یو بل نه قتل کړه او کوم چې پاتې شو نو د هغې الله رب العالمین توبه قبوله کړه. او بعض مفسرین دا وایي چې الله رب العالمین لکه حکم وکړو دا کوم چې پکې مطلب مسلمان پاتې شوي شرک یې نه و کړی هغوی ته او موسی علیه السلام دوی دا کوم چې مشرکه شوي ظلم یې کړی نو هغوی قتل کړله، هغوی ته یې وایي چې دوی قتل کوي، هغوی قتل کړه او کوم چې توبه وباسل نو هغه بچ پاتې شوله. ذالکم دا په دې کار کې خیرون بهتره دی لکم ستاسو دپاره، ذالکم دا خیرون بهتره دی لکم ستاسو دپاره عند په نزد بارئکم د خالق ستاسو،
مطلب دا کار چې دی ستاسو د خالق په نزد باندې بهتره فیصله ده. فتابه پس توبه قبول کړه علیکم ستاسو، پس توبه قبول شوه علیکم ستاسو، انه بشکه هغه هو التواب الرحیم توبه قبلونکې او رحم کوونکی دی. دونه کافی ده. صدق الله العظیم.